څوک چې ایمان لري دې ته ګوري یو قسمه ځمکه ده او په دې باندې چې کوم دی یو قسمه خاوره ده، یو قسمه اوبه دي، مرچکې او ټماټر دا د یو قسمه خاورې نه راخیږي، مڼه او مالټه دا د یو قسمه خاورې نه الله پاک راخیږي، یو قسمه اوبو باندې اوبه کېږي. مالټه پکې تروه وي او دغه رنګې مڼه خوږه وي، نیمبو تریو وي او مڼه او کیله وغیره دا چې کوم دی خواږه وي، مرچکې تریخ وي او د هغې په مقابله کې ټماټر دي نو خواږي. نو یو قسمه ځمکه ده او یو قسمه اوبو باندې اوبه کېږي، خو الله د هر یو څیز جدا جدا رنګ او جدا جدا خوند ګرځولی دی. په دې کې د مؤمنانو دپاره نښې دي د الله د قدرت چې انسان په دې باندې سوچ کړي. وجعلو دی ګرځولي دی لله د الله دپاره شرکا الجن شریکان د جناتونه، شریکان د جناتونه یې ګرځولي دي. وخلقهم او حال دا دی چې دا جنات الله پیدا کړي. وخرقو او دوی په دروغه جوړ کړي دي له د هغه دپاره یعنې د الله دپاره بنینا زامن و بنات او لونه بغیر علم بغیر د دلیل نه. د مشرکانو هغې به وي الملائکة بنات الله، ملایکې چې دي د الله لونه دي، او عیسایانو به وي عیسی علیه السلام د الله زوی دی، یهودیانو به وي عزیر علیه السلام د الله زوی دی، او بعضې ظالمانو هغې شیطان ته نسبت د خدای کړو چې دی د الله سره په خدایۍ کې شریک دی، دی د شر خدای دی، دا نسبت یې ورته هم کړو. او بعضې مفسرین وایي چې دلته کې جن ته یې ځکه چې کوم دی شریک ووی چې کوم سړی د شیطان مني او د شیطان په خوښه باندې چلیږي، دا ګویا چې دی د شیطان عبادت کوي، دی شیطان ته د خدای نسبت کوي. نو ځکه دلته د جن نه مراد شیطانان دي چې دی دا شیطانان هم د الله سره په خدای کې شریک ګڼي. هیڅ قسمه دلیل ورسره نشته، خو دا ظالمان وایي چې الملائکة بنات الله، فرشتې دا د الله لونه دي. عیسایان وی عیسی علیه السلام د الله زوی دی بغیر د دلیل نه وي، او یهودیان وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نو دا بغیر د دلیل نه وي. د زامنو نه د لونو نه څومره د نقصان صفتونه چې دي د ټولو نه الله پاک دی. دې چې کومې خبرې بیاني دا د الله شاید ډېر اوچت. زامن خو د هغه چا دپاره پکار دي چې هغه په آینده وخت کې محتاجه کېږي، چې زه بیا د ګټې وټې نه یم نو زامن به راله ګټي راکوي به راله، یا زه به بیمار شمه، زه به ناجوړه شمه، زه به کمزورې شمه، نو دا زامن به زما دپاره سحاره جوړېږي، دی به مې ډاکټر له بوځي، دی به راله خدمت کوي. نو الله خو د بیمارۍ نه هم پاک دی، الله د کمزورۍ نه هم پاک دی. یو سړی زامن د دې لپاره ډېر غواړي چې سره مې جنګ جګړه شي، دا زامن به راسره چې کوم دی امداد کوي. نو الله خو په هر چا باندې هسې هم زورور دی، نو الله د دې ټولو خبرو نه پاک دی. نو الله ته د زامنو ضرورت نشته دی، د لونو ضرورت ورته نشته دی، الله دپاره اولاد نشته دی. او دلیل یې دا دی چې د چا بیبي وي نو اولاد به یې کېږي، د ښځې او د خاوند د ملاپ نه اولاد پیدا کېږي. الله بغیر د دې نه هم پیدا کولی شي. عام قانون دا دی چې کله ښځه او خاوند سړی واده وکړي، د هغې نه وروستو بیا د اولاد سوال کوي، الله وله اولاد ورکړي. نو د الله دپاره بیبي نشته دی، نو اولاد به د کوم ځای نه راشي؟ ټول هر څه الله پیدا کړي هم دي، او په هر یو څیز علم هم د الله سره دی. په د کائنات په ذرې ذرې باندې د الله علم دی. یوه ذره په کائنات کې د الله د علم نه بهر نشته دی.